سلامونه ملګرو. علي ماخان یو ځل بیا عمران خان سره ملاقات نه ده شوی، چونکې دا ځل ورسره د اډیاله جیل حکامو واده کړی و چې رستا ملاقات په موږ د زیارت پر ورځ عمران خان سره کوو، خو اډیاله جیل حکام د خپل واده نه هم شاله شوي دي او د علي ماخان عمران خان سره ملاقات نه ده شوی. څه اهم اپډیټس یې سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یو ځل ضرور شریک کړئ. علي ماخان یو ځل بیا عمران خان سره ملاقات نه شو، چونکې پولیس ور سره واده کړی و د جمعرات پر ورځ بستا ملاقات ضرور کیږي، خو هغه ملاقات یو ځل بیا ونه شو. علي ماخان او د عمران خان نور خویندې دوه خویندې چې کوم هغه هم دغه زیارت پر ورځ د ملاقات پر ورځ گرفتار شو، چونکې واده وسره کړی و چې رستا ملاقات به موږ عمران خان سره کوو، خو ملاقات یې مونږ شو، الټا گرفتاری دغه یو شو. د علي ماخان او د عمران خان دوه نور خویندې نوري نیازي د دې گرفتاری شو په هغه ورځ باندې. ګوره د عمران خان د خوریانو 18 مارچ نه پس عمران خان سره ملاقات نه ده شوی. منګل او جمعرات د عمران خان د ملاقاتونو ورځ وي چې په دغه ورځ باندې ملاقاتونه کیږي عمران خان سره، نو په دغه ورځ باندې د عمران خان خوریان ضرور عدالت ته ضرور اډیاله جیل ته ځان رسي، خو د عدالت د حکم باوجود هم عمران خان سره دغه ملاقاتونه نه کیږي. عدالت حکم وکي، های کورټ حکم وکړو، سپریم کورټ حکم وکړو چې د عمران خان وکیلان د ملوشي چې د عمران خان خوریان د ملوشي، خو نه د عدالت حکم د اډیاله جیل کې منل کیږي، نه د سپریم کورټ نه د های کورټ حکم منل کیږي، او د عمران خان خوریانو ملاقاتونه نه د عمران خان د وکیلانو ملاقاتونه کیږي. دنه مخکې چې کوم ورځ د ملاقاتونو د منګل پر ورځ باندې د عمران خان خور علي ماخان ملاقات ته لاړه، چې د ټول ورځ تیر کتر ماخامه ناسته او تر ماخامه پورې هغه په درنه باندې کې ناسته چې زما ملاقات ولې زما رور سره نه کیږي. بیا ماخام د اډیاله جیل چې کوم حکام او پولیسو هغه علي ماخان ته وی چې اوس ته کور ته لاړ شه او د زیارت پر ورځ د جمعرات پر ورځ به موږ رستا ملاقات عمران خان سره وکړو. نو علي ماخان خو هغه ټایم کور ته لاړ و سټیسفاید شو، سټیسفاید په دې خبره شو چې علي ماخان هغه ټایم وی سید زره پولیس دا خبره ځکه منم چې پولیس مخکې موږ سره چرته واده نه وکړي، پړومبي ځل موږ سره پولیس واده وکړه چې سید رستا ملاقات به موږ د جمعرات پر ورځ وکړو، نو ځکه هغه درنه ملتوي ک، خو چې بیا د جمعرات ورځ راغله د جمعرات پر ورځ هم دغه ملاقات نه شو. نو د عمران خان د خوریانو باقاعده گرفتاری شو په دغه ورځ باندې. نو دې حواله سره الیمین ګنداپور نه هم تاسو شو چې د عمران خان د خوریانو خو مطلب عمران خان سره ملاقاتونه نه کیږي. نو دې حواله سره تو سووي. نو الیمین ګنداپور ویلي دي چې دا یو ډیره د بغیرتی خبره ده، یو ډیره د بشرمۍ خبره ده چې د عمران خان خپل فیملی سره ملاقاتونه نه کیږي، خپل خوریانو سره ملاقاتونه نه کیږي. نو دا یو ډیره د بشرمۍ او د مطلب خبره ده، د بشرمۍ خبره ده، او ډیره د شرم مقام دی د سیستم د پاره چې د عمران خان د خوریانو ملاقاتونه عمران خان سره نه کوي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د حواله سره تاسو سره لري چې د عمران خان د خوریانو کپتان سره ملاقات ولې نه کیږي. د حواله سره تاسو سب پوینټ اف ویو ده د شاله سوجه کې د شیخ په رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.